أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. او فرمایل الله پاک اے آدم علیہ السلام خبر ورکړه دی ملائکو ته په نومونو د دې څیزونو. هر کله چې خبر ورکړه آدم علیه السلام هغوی ته په نومونو د دې څیزونو، نو الله پاک فرمایل آیا نه ویلي ما تاسو ته چې زه پوهېږم په غیب، یعنې پټو څیزونو د اسمانونو او د ځمکې، او زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه څه چې تاسو یې پټوئ. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیات کې فرشتو په خپل قصور باندې اعتراف او اقرار وکړو، هلته د هغوی عجز ښکاره شو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نو اوس دلته الله پاک د آدم علیه السلام د مرتبې او د شرافت اظهار کوي چې ای آدم علیه السلام دې فرشتو ته خبر ورکړه چې دوی ته ستا مرتبه معلومه شي. ولې که آدم علیه السلام دوی ته خبر نه ورکړی د دغه نومونو، نو بیا به فرشتو په ذهن کې دا خبر راتله چې موږ هم عاجز یو، د آدم علیه السلام هم یو عاجز دی، عاجز مخلوق دی. نو بیا به د هغه فضیلت نه ښکاره شوی. آدم علیه السلام هغوی ته نومونه هم واخیستل او د هغې فایدې هم ذکر کړې. نو الله پاک فرشتو ته خپل علم بیان کړو چې زه په هغه څه باندې پوهېږم چې ستاسو د سترګو نه غایب دي، په اسمان کې دي او که په ځمکه کې دي، او په هغه څه باندې هم پوهېږم چې هغه تاسو ته ښکاره دي. دا ټول ماته معلوم دي. اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. دلته یې ووی یا آدم انبئهم، ای آدم علیه السلام دوی له خبر ورکړه په نومونو د دوی باندې د دې څیزونو باندې، فرشتو له خبر ورکړه. او فرشتو ته ویلي انبئوني، ما له خبر راکړئ. نو دا د دې لپاره چې صیغې جدا جدا ذکر کړي دي چې د آدم علیه السلام د مرتبې اظهار وشي فرشتو ته چې زه ځان نه پوه کوم ستانه. نو دا فرشتې ته پوه که دوی ته نومونه ووایه چې دوی ومني چې او دی عالم دی. د دې علم د وجې نه ده ته خلافت د ځمکې میلاو شوی دی. دلته آدم علیه السلام ته خطاب کړل دی په نوم باندې، یا آدم و ای آدم علیه السلام. او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ډیر ادب ذکر دی قرآن کې، محمد رسول الله. نو هلته ورسره رسول الله ویل دي، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، ای پیغمبره، ای رسوله. قرآن کې یا محمد باندې خطاب نشتی. نورو پیغمبرانو ته چې خطاب کوي خبره ورته وایي الله پاک، نو نوم یې اخلي. الله پاک ورته وایي اعلم اني اعلم غیب السماوات والارض، زه ښه پوهیم، زه پوهېږم. یا اعلم اسم تفضیل دی، ښه پوهېږم. غیب السماوات په غیب د هغه څیزونو باندې، په هغه پټو څیزونو باندې چې اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. نو دا صریح دلیل دی په دې باندې چې علم الغیب دا د الله خاصه ده. نو څوک چې دعوه کوي د علم غیب لکه نجومیان، کاهنان، دا دروغجن دي. نور هغه کسان چې هغوی د غیب علم ثابتوي یا د ځان دپاره یا د بل دپاره، نو دا هم دروغ وي. الله پاک فرمایي اني اعلم غیب السماوات والارض، زه پوهېږم په هغه پټو څیزونو د اسمانونو او د ځمکه باندې. واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، او پوهېږم په هغه څه باندې چې تاسو یې ښکاره کوئ او هغه څه چې تاسو یې پټوئ. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما تبدون، هغه څه چې تاسو ښکاره کوئ، د دې نه مراد هغه خبره ده چې فرشتو وی چې اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء،
آیا ته پیدا کوې په دې ځمکه کې هغه څوک چې فساد کوي او وینې به تویوي. او ما تکتمون نه مراد تکبر د ابلیس دی په زړه کې یې پټ ساتلی و. دا دي. او یا دا ده چې فرشتو ویلي چې لا یخلق خلقا اکرم علیه منا، الله پاک به بل یو مخلوق داسې نه پیدا کوي چې هغه به زموږ نه زیات عزتمند دي او زیات علم والا وي. بعضو خلقو دا ویل دي چې دا د ملایکو په زړه کې حسد وای پټ کړی. دا خبره غلطه ده. فرشتي د چا سره بغض حسد نه ساتي، هغه د انسانانو خیرخوا دي. د ښې لاره ورته ښیي او د هغو سره دشمني نه کوي د انسانانو سره. بیا د الله پاک چې تعلیم د دې نومونو ورکو آدم علیه السلام ته یې وښودل او آدم علیه السلام بیا دا نومونه فرشتو ته وښودل. په دې کې ډېر حکمتونه دي، فایدې دي پکې. که دغه نومونه نه وی د دې څیزونو نو بیا به افهام تفهیم ډېر ګران و، یو سړی پوه کوله. مثلا غر دی، د هغه نوم چا نه پېژندی، نوم ورته نه وي معلومه، نو تا به هغه سړی بیا د لاس ته نیوه هلته غر ته به دې بوته چې تا په یو خبره پوه کولی. خو نوم د هغې شتی جو، نوم چې ورته ته واخلې جو هغه په ذهن کې راشي چې دغه شی دی. یا سین دی، هغه چې کوم دی چې هغې نوم نه وی، هسې تا یو سړی به دې نیوه نو سین ته به دې بو چې دا سین دی. دا خو ډېره ګرانه وه، مشکلات. نو دې وجې نه الله پاک دا نومونه وښودل چې اساني پیدا شي. نو آدم علیه السلام دا واقعه چې دا 7 ځلې قرآن کې راغلی ده. دلته د احسان په طور باندې ذکر شوي ده چې ای بني آدم او ستاسو په پلار باندې ما ډېر احسان کړی و، هغه ته مې علم ورکړی و، د هغې د وجې نه مسجود ملایکو فرشتو هغه ته سجده کړوه. نو د دې وجې نه علماو لیکل دي چې انبیا علیهم السلام دا غوره دي د فرشتو نه، ځکه چې په دې پیغمبر کې علم سیوا و فرشتو نه، دی معلم و استاذ و. او دا دې هم معلومه شوه چې فرشتي چې دي د هغو په علم کې زیادت راځي. کله چې آدم علیه السلام دوی ته دا نومونه نه وښودلي نو علم یې نه و، کله چې ورته دا نومونه وښودل علم سیوا شو هغو، نو هر چا په علم کې زیادت راتلی شي. او فلسفیان وایي چې نه دا عقول دي، عقول هغو ته عقول وایي. د دوی په علم کې وایي زیاتې نه راځي. نو اوس کله چې آدم علیه السلام عالم شو، د هغه فضیلت ښکاره شو، عزت یې په فرشتو باندې ښکاره شو، نو اوس الله پاک فرشتو ته حکم کوي چې تاسو هم د ده تعظیم کوئ که نه. وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم. او هر کله چې موږ ووایو فرشتو ته چې سجده وکړئ آدم علیه السلام ته، فسجدو هغو سجده وکړه الا ابلیس، مګر ابلیس ونه کړه، ابا انکار یې وکړو، واستکبر او ځان یې غټ وګڼه، وکانه من الکافرین او دی د کافرو نه، یا شو دی د کافرو نه وګرځېده. هر کله چې آدم علیه السلام د ټولو څیزونو نومونه بیان کړل، د هغه فضیلت په فرشتو باندې ښکاره شو. نو الله پاک فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو تعظیما دته سجده وکړئ، چې د آدم علیه السلام تعظیم ښکاره شي. بل دا دی چې د ملایکو د طرف نه عذر هم ښکاره شي چې د آدم علیه السلام په باره کې کومې خبرې کړو نو پته ولګي چې دوی په هغې کې معذور او دوی ته پته نه پته ورته نه وه. بیا په دې کې اختلاف دی چې دا سجده آدم علیه السلام ته د هغه د خلیفه جوړېدو د دې نومونو د تعلیم نه مخکې شوې وه او که وروستو. نو ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر ابن کثیر کې لیکي چې واقعه د سجدې نه مخکې وه، بیا وروستو آدم علیه السلام پیدا شوی دی، بیا وروستو آدم علیه السلام خلیفه جوړ شوی دی، هغه ته تعلیم د دې نومونو ورکړی شوی دی. او هغه دا دلیل ذکر کړی چې الله پاک فرمایي په سورت حجر کې 29 نمبر آیت دی، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. یقینا زه پیدا کوونکی یو انسان لره دا کړنګار کوونکي تورې خټې نه، کله چې هغه زه برابر کم او په هغه کې روح پوکم
فقعوا له ساجدين روح پکې واچوم نو تاسو ارتاو شئ هغه ته په سجده باندې. نو دلته د پیدایش پسې چې کوم دا سجده ذکر کړه بیا وروسته دنیا ته راغل د خلیفه جوړ شوی دی. دویم قول دا دی چې دا واقعه چې دا د استخلاف او د تعلیم الاسماء نه مخکې شوې ده. دی لا خلیفه نه و ګرځېدلی او دته یې لا نومونه نه و ښودلي، خو فرشتو ته آډر وکړو چې د ده فضیلت ښکاره شي، د ده اکرام وشي، تاسو ورته سجده وکړئ. هغوی سجده وکړه. نو بیا ټول فرشتې مراد دی، ټولو فرشتو ته ویلي وو، هغه که د ځمکې دي او که د اسمان دی، هر ځای کې چې وي هغو ته وي تاسو سجده کوئ آدم علیه السلام ته. لکه بل ځای کې چې راځي فسجد الملائکة کلهم اجمعون، سجده وکړه فرشتو ټولو آدم علیه السلام ته په جمع صف باسته. اوس په دې باندې سوال دی چې سجده څنګه کیږي بنده ته، مخلوق ته. آدم علیه السلام خو د خدای مخلوق و، سجده خو الله ته پکار ده، د هغه مخلوق ته سجده نه ده پکاره. د هغې نه څه جوابونه مفسرینو کړي. یو جواب دا دی چې دا سجده الله ته وه لیکن آدم علیه السلام طرف او قبله ګرځېدل وه. لکه موږ منځونه الله دپاره کوو او قبلې ته مخ کوو د یکسویي دپاره، نو هغه یې قبله وګرځوله، نور سجده خو فرشتو چې کړه الله پاک ته کړه. دویم جواب دا دی چې اسجدوا شکرا لاجل خلق آدم، سجده وکړئ د پاره د شکر د وجې د خلقت د آدم علیه السلام چې الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړو، تاسو شکر وباسئ، سجده کوئ. دریم جواب دا دی چې دا معروفه سجده نه وه، صرف انحناء او ټیټېدل مراد دي. دا په مخکنو شریعتونو کې جایز وه او زموږ په شریعت کې دا جایز نه ده. صحابه کرامو نبی اسلام ته وویل اینحني بعضنا لبعض قال لا، آیا یو سړی بل سړي ته ټیټېدی شي د تعظیم دپاره؟ نبی اسلام نه. غوره قول دا دی چې دا دغه معروفه سجده وه، لکه څنګه چې سر په ځمکه باندې ږدي او سجده کوي. د سلام سجده وه او په طریقه د تعظیم وه، په طریقه د عبادت باندې نه وه. الله پاک په هغې باندې امر کړی نو فرشتو ځکه هغه سجده کړې. معاذ بن جبل رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې زه حیره یو علاقه وه هغې ته تللی وم، هلته خلقو خپل مشرانو ته سجدې کولې. ما وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات حقدار دی چې موږ هغه ته سجده وکړو. نبي علیه السلام وفرمایل ارأیت لو مررت بقبر اكنت تسجد له، ستا څه خیال دی چې ته زما په قبر باندې تیر شي نو ته به هغې ته سجده کوې؟ نو قال لا، هغه وایي زه سجده نه کوم. نو مطلب یې دا و چې قبر ته سجده چې کوم دی هغه منع ده، نو زما په ژوندانه باندې هم ماته سجده منع ده. نو بیا نبي اسلام وفرمایل قال فلا تفعلوا، دغسې مه کوئ. که ما چېرته یو سړي ته امر کولی چې سجده وکړي بل چا ته، نو ما به زنانو ته او ښځې ته امر کړی چې هغه سجده وکړي خپل خاوند ته، ځکه چې الله پاک د دې خاوند دپاره په دې ښځه باندې ډېر حق چې کوم دی ګرځول دی. د خاوند ډېر حق په ښځه باندې خو سجدې رښتي دا قول غوره دی. نو چې الله پاک یو حکم وکړي چې کوه نو کول پکار دی. د الله د حکم نه چې کوم دی اگر چې هغه عبادت یې خو چې وایي مه کوه، بیا نه کول پکار دی. د دې وجې نه د الله پاک د امر اتباع پکار ده. اوس زنانه دي په حالت د حیض کې د الله طرف نه حکم دا دی چې مونځ مه کوه. کله چې سړی په سفر کې وي مونځ نیمګړی کوه، 4 رکعته مه کوه. په جنګ کې چې یو مشرک د سره میلاو شو اگر که هغه پلار هم وي نو هلته وایي قتلوی په جهاد کې، هسې وایي چې تعظیم یې کوه. دا د خدای د امر د وجې نه، ځکه چې الله پاک په هغه کې اجازت ورکړي. نو دلته هم دا سجده یو حکم شرعي دی، د دې دپاره د الله پاک حکم پکار دی او د هغه حکم اتباع پکار ده. علما وایي چې الله پاک موږ ته امر وکړي چې تاسو بل چاته سجده وکړئ، نو موږ به کوو که نه، چې هغه وایي چې کوئ نو کوو به که نه. بلکې علما وایي چې که الله پاک موږ ته امر وکړي چې د سپي ته سجده وکړئ، نو دا خو شریعت جوړونکی او اختیار خاوند خو خدای دی چې هغه وایي کوئ کوو به نه. چې فرشتو ته ووایي چې خدای پاک ورته وایي چې سجده ورته وکړئ نو ختمه شوه، چې خدای ورته ووایي چې ویې کړه نو څه چلو شو.
ځکه چې شریعت خو د خدای په لاس کې دی. نو بل چاته سجده نشتی، سر ټیټول نشتی. په پخوانو دینونو کې به وا اسې سر به ورته ټیټ کو، لکه ایران والا د هغو طریقه دا وه چې سلام په وخت کې به سر ټیټ کو او تندی به یې په ځمکه ایښوده. زمونږ په دین کې دغه سجدې دا ټیټېدل دا حرام دي. نو کوم کسان چې هغه پیرانو، موریانو، مشرانو دې ته سجدې کوي، دا اوس هم لګیا دي. دا په دې سوشل میډیا باندې تاسو ته ویډیوګانو ګورئ، په هغه کې دغه لګیا دي، دا ټول پیران ته سجدې کوي، په خپو کې ورته پرېوځي. دا خو حرام کار دی. که په زړه کې تعظیم د هغه مقصد د غیر الله، په دې سره بیا کفر او شرک راځي، سړی په کافر کېږي. پخوا به د زنانه به په کور کې چې وي، نو هغه به چې مشر سړی نو په خپو دې پرېوځم، زر به یې رامنډه کړه، ښځه په خپو به پرېوته. دا حرام کار دی. په خپو پرېوتل دا په اسلام کې نشته. ابلیس چې کوم دی دا په قرآن کې 11 ځله راغلی دی. دا عجمي لفظ دی، بعضې وایي چې دا عربي لفظ دی، د ابلاس نه دی. ابلاس ناامیدۍ ته وایي او دی هم د الله د رحمت او د هر خیر نه امیده دی. نو دا د شیطانانو د پیریانو پلار دی. جان هم دته وایي، جان. الله پاک وایي موږ دا پیریان پیدا کړي د جان نه. په سوریانۍ کې ورته عزازیل وي، په عبرانۍ کې دته حارس وایي، دا نوم یو. کله چې الله پاک نافرماني وکړه نو صورت بدل شو، شکل بدل شو، ابلیس نوم ورته کېښودی شو. اوس دا ابلیس د ملایکو نه دی او که نه دا ځانه جدا جنس دی. نو غوره خبره دا ده چې دا د ملایکو د جنس نه دی، دا ځانه جدا جنس دی. دا قول د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، د حسن بصري، ابن زید، شهر بن حوشب دا وایي. په هغې باندې دلایل دي. یو دلیل دا دی چې ابلیس چې دی هغه نسل لري، اولاد لري، هغه نه بچي پیدا کېږي. او په ملایکو کې توارد او تناسل نشته چې د هغو نه بچي پیدا شي. په شیطانانو، په ابلیس، په دې کې ښځه خاوندې د هغې نه باقاعده اولاد کېږي، بیا په خپله نیټه باندې مري. یو ابلیس دی چې هغه زر نه مري، دعا یې کړې وه چې خدای ماله مهلت راکړي الی یوم یبعثون، د هغه وخته پورې چې خلق پاسي. او خدای پاک ورته وویل تا ته مهلت دی. خو چې کله اولنۍ شپېلۍ وهلی کېږي په هغه وخت کې به دی مري. د ده خیال دا و چې قیامته پورې مهلت راکړي، قیامت نه وروسته خاص هم بیا خلق ژوندي، نو زه به بډ نه شم. نو دغه ارمان یې پوره نه شو، په دې اولنۍ شپېلۍ باندې به مري او بیا به دا نور دوزخیان چې چېرته تلجو هلته به ته روان وي. نو هغې باندې دلیل دا دی چې د ده اولاد شته، ځکه صورت اعراف کې وایي فإنه یراکم هو وقبیله ما لا ترون. دا ابلیس او د ده قبیله ویني هغه څه چې تاسو نه وینئ. تاسو په دنیا کې دو نه وینئ، هغو تاسو وینئ. یا بل ځای راځي کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذریته اولیاء. دی د جناتو نه نو نافرماني وکړه د خپل رب نه، نو آیا تاسو ته نه سئ د ده اولاد په دوستانې سره، نو د ده سره دوستانه مه کوئ. دویم دلیل دا دی چې دا ابلیس چې دی دا د اور نه پیدا دی، فرشتي د نور نه پیدا دي، نو جنس بدل شو. بل دا دی چې فرشتي چې دی د الله پاک هیڅ قسم خلاف نه کوي، او ابلیس چې دی هغه خو د خدای پاک په خلاف کې لګیا دی، د الله خبر نه مني. بعضې کسانو دا په د فرشتو نه هغه حساب کړل دی، ځکه د استثنا د وجې نه چې سجده وکړه فرشتو مګر ابلیس ونه کړه. نو دې نه دا پته لګي چې دا ابلیس هم د دوی د جنس نه، نو حکم الله پاک دوی ته ټولو ته وکړو، نو دې فرشتو سجده وکړه او د هغو د جنس نه وکړو سجده ونه کړه. د هغې جواب دا دی دا استثنا منقطعه ده. استثناء منقطع هغه چې دا ما بعد لکه مستثنا د مستثنا منه د جنس نه وي، د لاکن په معنا باندې دی د هغو د جنس نه دی. اوس د که څوک وایي چې ده ته خو الله پاک امر نه وکړی، دا امر یې فرشتو ته وکړو چې تاسو سجده وکړئ، نو که ده ونه کړه نو څه چلو شو؟ ده خو نافرماني نه ده کړې. نو د هغې جواب دا دی چې سورت اعراف کې صراحتا دا راغلی دی. الله پاک ده ته ووایي ما منعک الا تسجد اذ امرتک،
څه شي وتعالی رئیس تا سجده نه کوله کله چې ما ته امر کو ما درته حکم وکړو تا سجده ونه کړه نو ده ته مستقل حکم کړم نو ده ونه کړه نو سجده یې ولې ونه کړه ابا انکار یې وکړو ابا نو بعضې خلک انکار د ادب د وجې نه کوي چې دا کار زه ځکه نه کوم چې په دې کې بې ادبي ده نو وروسته وایي واستکبره ځان یې غټ وګڼه ادب او دې ته فکر نه و بلکې ځان ورته غټ ښکارېده یا آدم علیه السلام الله پاک سره مناظره شروع کړه تا آدم علیه السلام د خټې نه پیدا کړ دی او زه دې د اور نه پیدا کړی اور غوره دی د خاورې د خټې نه دا دغه قیاس هم خطا او دروغ محمد بن سیرین رحمت الله علیه هغه فرمایي اولنی هغه سړی چې هغه په د نس په مقابله کې قیاس کړی دی هغه ابلیس دی څوک چې په خپل رای باندې قیاس کوي الله پاک به د ابلیس سره یو ځای کوي د ابلیس سره نو کان من الکافرین ابا واستكبر وکان من الکافرین انکار یې وکړو تکبر یې وکړو او دی د کافرو نه و د الله په علم کې د مخکې نه د کافرو نه و ځکه د د پخوانه په زړه کې دا خبره وه چې زه په آدم علیه السلام باندې مسلط شمه نو زه به ښه ګمراهه کړمه حدیث کې هم دغه شانتې راځي چې کله آدم علیه السلام په جنت کې پروت و لا روح پکې نه و اچولی شوی نو دا ابلیس چې ګیر چاپېره وګرځېده وایي کته داسې شی دی بیا کله چې ولیدو چې دی ډډ دی ځای په ځای سوري دي پکې نو خلق خلقا لا یتمالکو داسې مخلوق دی چې دی به په ځان باندې اختیار نه لري او بعضې روایتو کې دا هم راغلی دی لئن سلطت علیه لأهلکنه ولئن سلط علی لأعصینه که زه په ده باندې مسلط شوم نو زه به دی هلاک کړم او که دی په ما مسلط شو نو زه به یې نه منم د آدم علیه السلام له الله پاک په ما باندې تسلط راکړ زه به د ده خبر نه منم او که زه مسلط شوم نو ګمراه کوم به نو دی د مخکې نه کافر و یا دویم معنی دا ده چې سواره من الکافرین کان من الکافرین سواره من الکافرین وګرځېد کافر ته خاتمه یې خرابه شوه نو هر څومره عبادتونه چې کړي وو په لکونو کلونه هغه ټول سین ویوړو نو دې وجې نه اعتبار چې دی هغه خاتمې لره دی یو سړی ډېر ناکار دی خو آخري خاتمه یې ښه شي مسلمان د دنیا نه لاړ شي بعضې سړی داسې چې ټول عمر د نیکۍ کار کوي خو آخري خاتمه یې هغه خرابه شي کافر د دنیا نه لاړ شي نو امام شافعي صاحب وایي او بایزید بستامي رحمت الله علیه دو دواړه وایي چې تاسو یو سړی ووینئ چې هغه په اوبو باندې لپاس روان دی یا په هوا باندې هغه الوزي نو د ده تصدیق مه کوئ چې دی د خدای ولی دی خو د ده دا عمل چې دی دا په کتاب او په سنت باندې پیش کوي که عمل یې د قرآن او د حدیث سره موافق و بیا ټیک ده او که نه دا خو استدراج دی په سحر او د جادو په وجه باندې به دی بره ګرځي نو ابلیس هم آخري خاتمه خرابه شوه ځکه تکبر یې وکړو غرور یې وکړو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبی اسلام فرمایلی دي جنت ته نه داخلېږي هغه سړی چې د هغه په زړه کې یوه ذره تکبر نو اعتبار خاتمې لره دی دا فایده حاصله شوه او د علم شرافت او د ملایکو خدمت هغه معلوم شو آدم علیه السلام کې علم هغه مشر وګرځېده او فرشتو د هغه خدمت یې وکړو او بل دا خبره معلومه شوه چې یو انسان به د دین په مجالسو کې محافلو کې هغه وخت تېروي خو خلقو ملګرتیا به هم کوي لیکن په زړه کې غلطې خبرې سوچونه ارادي خطای اخلاص پکې نه وي نو الله پاک په ده باندې امتحان کې آخري بیا رسوا کړي دی د خواهشاتو تابعداري وکړي هلاک شي نو انسان چې الله پاک پیدا کړی دی نو دا امتحان یې پرې راوستی دی نو هر کار چې دی کوي نو عاقل دا پکار دی چې هغه سوچ وکړي او د خدای نه مدد غوښتل پکار دی ځکه چې الله پاک چې انسان پیدا کړ نو امتحان کې واچو نو ابلیس یې په مقرر کړ نفس اماره بسوء هغه نفس چې هغه په بدو باندې امر کوي هغه یې په مقرر کړ دغه شانتې د دنیا خواهشات شهوات هغه یې ورته مخې ته کړه دنیا یې ورته ښایسته ښکاره کړه خو بیا بل طرف ته چې کوم دی الله پاک په احسان هم کړ دی انبیا یې ورته رالیږل دي کتابونه یې ورته رالیږل دي عقل یې ورله ورکړ دی
فرشتیو ته د خیر الهام کوي او په زړه کې یو واعظ چې کوم دی هغه پروت دی دته د بدو نه منع کوي او بل رحم دار چې الله پاک د توبه قبلې دروازه ورته کوله کوټ ده او نیک عمل چې کوي هغه یو په لس دی او که بد عملو کوي هغه یو په یو دی نو د الله پاک رحم چې کوم دی غالب دی نو دی وجه دا انسانان بیا په درې قسمه دي یو کامیاب خلق دی چې هغه د انبیاو او د عقل او د ملائکو د الهام تابع دویم د ابلیس د خواهشاتو تابع دا کافر منافقان دغه خلق دي دریم هغه چې هغه بینابین غونتي کله د انبیاو خبره مني د هغوی اتباع کوي او کله د ابلیس نو د دوی په درجو مرتبو کې تفاوتي نو په دې آیت کې تعریض دی یهود او منافقانو ته په تاسو کې هم د ابلیس په شان تکبر دی نو دا مه کوئ د صحابه په شان ایمان راوړئ نو هله به کامیاب شئ قال یا آدم انبئهم باسمائهم او الله پاک یا آدم علیه السلام خبر کا دا فرشتي په نومونو د دې څیزونو باندې هر کله چې آدم علیه السلام هغوی خبر کړل باسمائهم په نومونو دغه څیزونو باندې قال علم اقول لكم نو الله پاک آیا ما تاسو ته نو ویلي اني اعلم غیب السماوات والارض یقینا زه پوهم په هغه پټو څیزونو د اسمانونو د ځمکې او پوهېږم په هغه څه باندې چې تاسو یې ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون هغه څه چې تاسو یې پټوئ واذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم هر کله چې موږ وویل فرشتو ته چې سجده وکړئ آدم علیه السلام ته فسجدوا هغوی سجده وکړه مګر ابلیس ونه کړه ابا انکار یې وکړه واستکبر ځان یې غټ وګاڼه وکانه من الکافرین او دی د کافرونه ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا صلى الله تعالى على خير خلقه